بیا چې دی د ناظرینو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال جواب په دې پروګرام کې یو بل کس دام ډیر یو بهترین سوال یې کړی دی. دام اکثر خلک په دې کې نن سبا تقریبا مبتلا دي. اصل کې دا ځکه زه وایم چې زه الحمدلله خپله باندې روزانه الله په فضل باندې ډیلی بیس باندې زه خپله باندې واک لازم کوم. یا هر چا له پکار دی واک، نو په هغې پارک وغیره کې زه کسان ګورم چې هغوی غوږونو ته هینډ فري وغیره یا داسې سپیکر وغیره غوږونو ته اچولی، نو خامخا څه شی نه څه شی اوري. څوک نعت اوري، څوک قرآن کریم تلاوت به اوري، څوک به موږ به ښه ګمان په هغه باندې کړو. نو خلکو په دې غوږونو کې هینډ فري تاسو هم ګورئ دوران واک هم کوي غوږونو ته یو سیز لګولی. نو سوال یې دا کړی دی د انسان چې دا ماشاءالله دا کس خو ښه انسان دی چې زه رننګ کوم یا منډه وامه یا واک کوم یا مثال کې طور په فوټبال کوم یا بل داسې مازیګر کې یا په سحر کې چل قدمي کوم، او د دوران کې زه نعتخواني نعت اورم یا تلاوت د قرآن کریم مبارک اورم، او زه روان یم رننګ کې یا واک کې یا ورزش کې ایکسرسایز کې. دا ما لپاره جایز دي که نه دي جایز؟ نو دغه زموږ چې کوم ورور دی هغه له زه جواب ورکوم. فتاوا هندیه کوم فتاوا عالمگیري ده او زموږ د احنافو د مذهب یو لویه فتاوا ده، په هغې کې د دې مسئلې جواب شته دی. او مسئلې جواب دا دی چې هغه لیکلي دي فتاوا هندیه چې ولا بأس بالقرآن راکبا وماشیا، ولا بأس بالقرآن راکبا وماشیا. هغه لیکلي دي چې قرآن کریم مبارک اوریدل یا په سورلۍ کې سوري یا ماشین یا رواني، او قرآن کریم مبارک اوري په هغې کې هیڅ پروا نشته. نو مقصد د دې خبرې دا دی، جواب دا دی چې یو انسان واک کا یا ایکسرسایز کا یا ورزش کا غوږونو کې هینډ فري کې تلاوت یا نعت شریف اوري، نو په هغې کې هیڅ قباحت نشته دی، بلکې بهتره خبره ده. خو دومره قدرې فقهاو یو خبره لیکلې ده چې دغه قرآن کریم مبارک په طرف باندې به توجه به برابري او نعت شریف اوري، هغه نعت شریف په طرف باندې به توجه برابري، یعنی هغه به پوهیږي په هغه الفاظو باندې چې د الفاظ د څه شی وایي په توجه باندې. او بله خبرې پکې دا کړې ده چې دا ځای به د ګندګۍ والا ځای نه وي، یعنی په داسې ځای کې به انسان دا نه اوري چې هغه د ګند والا ځای، مثال کې طور پر ډیران میران کې ګرځي یا باتروم وغیره یو حالي یا په باتروم کې دا لګولي، نو د ګندګۍ او د ګند او نجاست والا ځای به هم ني، او دا تلاوت او نعت شریف په توجه باندې هم اوري، نو باقی دوران واک هغه بالکل اوریدای شي. هیڅ خبره به دې کې نشته، بلکې انسان ته په هغې باندې اجر او ثواب میلاوږي.